نننی په دې لیکچر کې به مونږ ګورو چې پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت څه ته وایي. څنګه چې پښتو کې موږ د پولیټیکل ساينس د کورس دا سیریز شروع کړی دی د بیسیک، نو نن راځي چې ګورو د پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت څه ته وایي. لکه په دنیا کې مختلف قسمه فارمز آف ګورنمنت موجود دي. په دې کې دویم موږ سره امپورټنټ فارم آف ګورنمنت چې دی هغه د پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت. پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت دا هغه ګورنمنت ته ریفر کیږي چې په هغې کې سپریشن آف پاور وي. لکه ګوره سپریشن لفظ چې دا د ورډ سپریټ نه وتل دی، او سپریټ مطلب دی جدا جدا، یعنی دا د حکومت داسې یو فارم دی چې په دې کې ایگزیکټیو، جوډیشري او لیجسلیچر چې دی هغه جدا جدا خپل په ډومین کې کار کوي، سپریټ ډومین کې کار کوي. جوډیشري چې دا هغه په لیجسلیشن کې مداخلت نه کوي، داسې ایگزیکټیو چې دی هغه په لیجسلیشن کې مداخلت نه کوي، او لیجسلیچر برانچ چې دی هغه په ایگزیکټیو کې مداخلت نه کوي. د دوی خپل سپریټ یو ډومین دی چې په هغې کې دوی کار کوي. پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت مثال په تاسو زه راکړم، دا چې کوم دی دا صرف په یو ایس اے کې دی پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت. او دینا مخکې چې موږ دا ډسکس کوو، تاسو ته یو نری غونته ریکویسټ کوم چې چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن چې دی هغه پریس کړئ چې زموږ نوی لیکچر چې دی هغه نوټیفیکیشن تاسو ته په اسانه باندې ورسي. Presidential form of government is that form of government in which executive is not responsible to legislature. ټولو نه مهمه خبره او امپورټنټ خبره پکې دا ده چې په دې کې ایگزیکټیو چې دا هغه ریسپانسیبل نه وي چاته، لیجسلیچر ته. لکه څنګه چې موږ پارلیمنټري فارم آف ګورنمنت وو، هغه کې موږ دا خبره کړې وه چې لیجسلیچر چې دی هغه ایگزیکټیو چې دی هغه چاته ریسپانسیبل ده، چاته جوابدeh ده، لیجسلیچر ده. لیکن پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت کې ایگزیکټیو چې دی هغه لیجسلیچر ته جوابدeh نه ده، ځکه د دوی خپل ډومین دی، په هغې کې دوی کار کوي. دویمه دې کې مهمه خبره دا ده، ځکه چې موږ ټو د پوینټ ډسکس کوو، هغه دا دی چې پریزیډنټ از د ریل ایگزیکټیو. دې کې څه دی؟ پریزیډنټ چې کوم دی هغه ریل ایگزیکټیو دی. ګوره په پارلیمنټري فارم آف ګورنمنت کې ورسره به مونږه کمپیریزن وکړو د پارلیمنټري او د پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت. پریزیډنشل فارم آف ګورنمنت کې څه وي چې هلته کې دوه قسمه ایگزیکټیوز وي. څو قسمه ایگزیکټیوز وي؟ دوه قسمه ایگزیکټیو وي. یو ریل ایگزیکټیو وي پارلیمنټري فارم آف ګورنمنت کې، یو نومینل ایگزیکټیو وي. ریل ایگزیکټیو پرایم منسټر وي، او نامینل ایگزیکټیو څوک وي؟ پریزیډنټ وي. لکه پاکستان کې موږ پریزیډنټ اف پاکستان وي، په یو کې کوین وي، داسې کېدی شي. خو پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت کې پریزیډنټ چې هغه سر ریل ایگزیکټیو هغه وي. ایگزیکټیو څومره پاورز چې دي هغه چا په لاس کې وي؟ د پریزیډنټ په لاس کې وي. پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت کې اگزامپل موږ سره یو ایس اے دی. او دین علاوه مهمه خبر دا ده چې پریزیډنشل فارم اف ګورنمنت کې هیډ اف سټیټ هم پریزیډنټ وي او هیډ اف ګورنمنت هم پریزیډنټ وي. دوه خبرې تاسو سره کلیر وساتئ. درېیمه مهمه خبر دا ده چې آل پاورز، دلته خبر څه کیږي؟ د پاورز کیږي ریسټ وذ پریزیډنټ، یعنی څومره ایگزیکټیو پاورز چې دي دا د چا لاس کې وي؟ دا د پریزیډنټ په لاس کې وي. څونه پاور چې دي هغه پریزیډنټ سره بیلانګ کوي، خو ریل ور سره بیلانګ کوي. لکه څنګه چې موږ پارلیمنټري فارم اف ګورنمنت کې وو چې کانسټیټیوشنلی څومره پاورز چې دي تیوریټیکلی هغه پریزیډنټ ته بیلانګ کوي، خو په حقیقت کې په ریل کې هغه څوک انجوای کوي، ایکسرسایز کوي، پریکټس کوي؟ پرایم منسټر او د هغه هز کیبنټ. څلورمه مهمه خبره دا ده چې دیر از سپریشن اف پاور. سپریشن اف پاور کې موږ دا خبره وکړله چې دلته کې ایگزیکټیو، فرض کړه دا ایگزیکټیو ده، دا موږ سره لیجسلیچر دی، او دا جوډیشري ده. د دې دریو واړو دا اور دا دوی بس چل کې چې دوی خپل الګ ډومین به وي، سپریټ ډومین به وي، هغه کې به دوی کار کوي. لکه څنګه دا لیجسلیچر چې دی سیدا د ایگزیکټیو حصہ نه وي، دغه شانتي ایگزیکټیو چې دا د لیجسلیچر حصہ نه وي، خو دوی کې دوی لپاره یو سیستم وکړي، دغه ته چیک اینڈ بیلنس وي. او چیک اینڈ بیلنس سیستم مطلب دا دی چې د ایگزیکټیو سپاور جوډیشري ورکړي، د جوډیشري سپاور چې کوم دی هغه لیجسلیچر لور کړي، داسې
سیستم د جوړ کړی دی ان شاء الله موږ بیا ډیسکس کوو. پنځمه مهمه خبره دا چې د پاور اف لیجسلیچر یو جوډیشري ایگزیکټیو اور واسټډ اینڈ ډیفرنٹ پرسن اور ایجنسیز. ګوره دغه لیجسلیچر پاور چې دی هغه چا سره وي په امریکا کې یو اس اے کې موږ اگزامپل کوټ کو ځکه چې هلته کې پریزیډنشل فارم اف ګورنمنټ دی هغه ایچ او آر سره وي، هاوس اف ریپرزنټیټیو سره وي، جوډیشري چې کوم دی هغه چیف جسټس سره وي، سپریم کورټ سره ایگزیکټیو چې کوم دی هغه پریزیډنټ سره وي. دې کې پکې اوس میکسچریشن پکې ته نشتی لکه څنګه چې موږ پارلیمنټري فارم اف ګورنمنټ کې یو چې ایگزیکټیو برانچ او لیجسلیچر برانچ چې کوم دی دا دواړه د پارلیمنټ حصه وي. دلته کې نه، دا به د یو بل نه څه شي وي، جدا جدا به وي. فرض کړه دا د لیجسلیچر اور دا ایگزیکټیو چې دی دا به څه شي د یو بل نه بیخي جدا وي، د دوی به یو بل سره څه لینډین نه وي. البته څه پاور چې دی هغه دو ورکړي دي چیکس اینډ بیلنس سیستم دپاره. تاسې مخکې مونږ زو چې دی کې پکې نور څه کوم امپورټنټ فیچر دی صحیح ده په پریزیډنشل فارم آف ګورنمنټ کې. نو دی کې دویمه خبر دا ده صحیح ده چې مخه ته نمبر را نه هیر شو. دیر از سیستم آف چیکس اینڈ بیلنس. اب د چیکس اینڈ بیلنس څه مطلب دی په دې باندې ځان لږ پوهول غواړو. چیکس اینڈ بیلنس مطلب دا دی چې د ایگزیکټیو دا ایزه لګومه د دې څه پاور چاله ورکړي دي، لیجسلیچر له ورکړي دي، لیجسلیچر څه پاور چاله ورکړي دي، جوډیشري له ورکړي دي. اوس دغه شانې دا شی الټه کړی دی، د جوډیشري څه پاور چې دی هغه لیجسلیچر له ورکړي دي، د لیجسلیچر څه پاور چې دی هغه ایگزیکټیو له ورکړي دي. داسې د لیجسلیچر جوډیشري له، جوډیشري بیا ایگزیکټیو له، او داسې دوی یو قسم له سیستم ورکړی دی صحیح دی چې هغه ته چیکس اینډ بیلنس سیستم وي. لکه څنګه چیکس اینډ بیلنس سیستم وي، ګوره لیجسلیچر برانچ کوم دی په یو اس اے کې سینټ دغه پریزیډنټ چې دی هغه که د چیف جسټس نوم ورکړي چې دا به چیف جسټس وي نو سینټ به ویریفای کوي، د دوی سره څه پاور داسې دي. بیا امپیچمنټ چې کوم دی هغه سینټ نه کیږي. داسې د ایگزیکټیو چې کوم څه پاور دی هغه لیجسلیچر له ورکړي دي. مطلب داسې یو میکس سیسټم وکړل دی. انشاءالله به موږ بیا ډیټیل سره ګورو چې څنګه دوی کار کوي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې ایچ ارګن آف ګورنمنټ دې ځای کې د ارګن آف ګورنمنټ مطلب دا دی چې لیجسلیچر، جوډیشري، ایگزیکټیو هیز each organ of government has check over other organ of government. یو ګورنمنټ چې کوم دی هغه په خپل ګورنمنټ باندې سترګې نسولی وي یاره چې دې کې پکې هیسټ لیجسلیشن چې دغه ونشي یا یو د پاور ورکړي هلته کې بیا سجل کېږي ډسپاټک رول به هغه جوړوي صحیح د ټیرانیکل لاز به پاس کړي یا به هغه ټیرانیکل طریقې باندې امپلیمنټ کوي. خو دې کې پکې دغه چانسز نه وي ځکه چې د یو ارګن چې کوم دی د هغې چیک سوي په بل باندې چیک کوي هغه صحیح ده یو بل باندې د دوی نظر فیکس وي او خپل ډومین کې دوه سره ورسره کاروم کوي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې ټینور آف پریزیډنټ از فکس. د پریزیډنټ چې کوم دی هغه ټینور چې دی هغه پریزیډنشل فارم اف ګورنمنټ کې هغه څه وي، فکس وي. اوس موږ راځو ګورو چې په دې کې د دې میرټس څه دي. میرټس د دې څه دي او میرټس کې ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې دا څه وي، سټیبل فارم اف ګورنمنټ وي. سټیبل فارم اف ګورنمنټ څه مطلب دی؟ کوېسچن دا جوړیږي سټیبل فارم اف ګورنمنټ دې ته وایي چې په دې کې پکې څه قسمه انسټیبلټي نه وي یا د ایمرجنسي په وخت کې د دوی خپل ډومین وي په هغه کې د کار کوي نو دوی ترمنځ تضاد نه راځي یا هسې هم که لیجسلیشن کېږي څه هم کېږي د دوی ترمنځ تضاد چې کوم دی هغه کم وي. بل دا فلیکسیبل فارم اف ګورنمنټ نه دی. ټیک شوه. بل میرټ ته دا دی چې ایکسپرټ آر اپوینټډ ایز هیډ اف ګورنمنټ. ایکسپرټ چې څونه دي هغه هیډ اف ګورنمنټ څه کوي، دوی اپوینټ کوي. لکه څنګه اپوینټ کوي کوېسچن خو دا جوړیږي ګوره په پارلیمنټري فارم اف ګورنمنټ کې داسې کېږي چې پرایم منسټر به د کوم الیکټډ ریپرزنټیټیوز چې د خلکو ایم این ایز یا ډیپټیز ورته مونږ ویلی شو هغه به څه کوي، اخلي به منسټران به جوړي یا د سینیټ به اخلي. پریزیډنشل فارم اف ګورنمنټ کې دا باونډ نه دی چې د دغه نه به یې جوړي. لکه څنګه چې موږ پاکستان کې وګورو 75% کابینه چې د هغه د نیشنل اسمبلی نه جوړیږي، قومي اسمبلی نه، او 25% د سینیټ نه اخلي. پریزیډنشل فارم اف ګورنمنټ کې دا شی نشتی. ټیک ده. هغې کې دا ده چې پریزیډنټ خوښه ده چې کوم ځای نه
اخلي بهر نه کس چاته کا اپوزیشن نه کس اخلي خپل منسٹر جوړي ځان سره نو دې کې کوم ټیلنټډ او کوم ایبل خلک چې کوم دي چې هغه کې پکې کیپاسټي وي هغه جاب چې کوم دی هغه سره جسټس کول شي خې پرفارم کول شي نو هغه دوی کې پکې دو اخلي د سره سیده there is no concentration of power concentration of power مطلب دا دی چې پاور چې دی هغه نه خو ټول د پریزیډنټ لاس کې دی نه د لیجسلیچر په لاس کې دی نه د ایگزیکټیو په لاس ساری جوډیشري په لاس کې دی دا پاور چې کوم دی د کنسنټریشن نشته بلکې چیکس اینڈ بیلنس سیستم دی د یو میرټ دی بل there is consistency and continuity and policy او بلا خبره پکې دا د ټولو مهمه چې دلته کې پکې سوي consistency وي او continuity and policy وي د دې مطلب دا دی که فرض کا یو گورنمنت چلاړ شي هغه نرستو چې بل گورنمنت راشي په پارلیمنت ریفارم گورنمنت کې هغه چې څومره ډیسیژنز هغه دي پالیسیز پلانز جوړ کړي دي هغه اوس چلو کې ختم کی ډیمالیش کی په هغه باندې کار نه کې خودي کې پکې کنټینیوټي اف پالیسی وي کوم تلې گورنمنت چې پریویس گورنمنت چې وي په دې کې هغه د هغه سونه دغه چې دغه مخه ته وړي داسې د دې ډیمریټس هم شته دي څه شته دي ډیمریټس هم د دې شته دي اوس ډیمریټس د دې څه دي ډیمریټس دا دي چې ایگزیکټیو از ناٹ ریسپانسیبل ټو لیجسلیچر دلته کې دا یو مسله جوړیږي ایگزیکټیو چې دا چاته ریسپانسیبل نه وي لیجسلیچر ته ریسپانسیبل نه وي نو بیا هم مسله جوړیږي ځکه چې دا ریسپانسیبিলিټي خو پکار ده دیر از پاسبিলিټي اف ډیډ لاک دلته کې د ډیډ لاک پاسبিলিټي وي ډیډ لاک ته وایي چې یو ارګن نه یا یو ایجنسی نه بیل یا څه پاس شي بل د مخکې لاړ شي نو هغې نه پاس کړي لکه څنګه چې موږ هاوس اف ریپرزنټیټیو نه لاړ شي سینټ ته سینټ واپس لیږي یا پریزیډنټ نه مني دلته کې پاسبিলিټیز د ډیډ لاک موجود دي بل دویمه خبر دا ده چې ناٹ فلیکسیبل فارم اف گورنمنت دا فلیکسیبل فارم اف گورنمنت نه دی دا هم د دې یو غټه مسله ده که حالات کشیده شي نو دې کې پکې چینجز اسانه سره نه راځي there is no harmonious relation between executive and legislature دا چانسز هم دي چې د executive او د legislature ترمنځ هارمونیس ریلیشن چې دی هغه پاتې نشي نو دا د دې څه شي د ډیمریټس دي